چې لکه د دوی یو مشر ورور او هغوی راغی او هغوی د خوشحالۍ نه ډزې وکړې او بیا هغه تماچه کېښود، هغې کې یو کارتوس پاتې شو، دې ماشوم راواغېسته او هغه ډز وشو او دا مور یې ولګېده. ګرانو کتونکو دا وری ښه همدې پلار به بېچېرته لټ والي صفا کړی به دا به هغه به واده چېرې زده کړی وي یا به دې موبایلو کې نن سبا دا پبجي پاس شوې پوزیشن دې څه او کوم سکول کې سرکاري کې په سرکاري سکول کې. سلامونه احترامات ګرانو کتونکو د رمضان المبارک په دغه مبارک ورځو کې چې نن کوم د اعتکاف ورځې شروع کیږي یعنی د جهنم د اور نه د خلاصي ورځ په دغه کې زه د یو غم په پروګرام کې په تورنځو کې سکول کورونه هم ورته وایي وډیګرام هم ورته وایي پرون یو واقعه راغلې وه هر کور کې یو درد دی جړا ده کومه مور چې دغه غږ اوري نو هغه خفه ده چې د زوی ده مور لګېدله خوشحالي راله په څلورم جومات کې زوی پاس کېږي بیا کور ته راځي موږ به پخوا کتل پټاخې به هم خلاصولې اوس خبره تمانچه او ټوپکو ته راله. هر حال زموږ په دې علاقو کې په دې شنغر کې په دې دوابه کې نر هغه دی چې واده وي او پیټی پیټی کارتوس روړي او تمانچه او ټوپک یې ښه ډزې کوي دغه بس د هغوی نرتوب دی چا له مټۍ ډبې یو نړه چا له خوشحالي وده کړي. برخه له دې نننۍ خبرو مطلب او مرام همدا دی ګرانو کتونکو چې ستاسو په کورونو کې تمانچې پرتې دي دا محفوظې کې دا سرونه تمک دی په بکسونو کې پرتې دي تالي یې کې ماشومان په دې نه دي هغوی وایي دا کیلونه ده راوایلي او ډز کې د خوشحالۍ کور یکدم په غم کې بدل شو. هغه خورکې د دې دنیا نه لاړ هغې له خدای پاک ډېره ښکلې روزې ورکړې خو دغه ماشوم دې چې تر کومې ژوندي وي د ده نه به دا درد نیرېږي چې ما نه مور تلې وه او دغه پلار چې زه په کور کې ناست وم او زوی مې داسې کار وکړو دا به دې د سوچ نه به دا نه وځي خو د خپلو کړو عمل انسان دې کله دا سوچ نه کوي چې زه دې ځای کې غلطي کوم او ماله به دې ځای چېرته به ماله دک نه میلاویږي ما ته به صدمه مې نه راځي. هر انسان دې په دې سوچ وکړي. نن سبا د سوشل میډیا مفتی اعظم ناست دي تاسو به ګورئ ډېرې عجیبه عجیبه فتوې جاري کوي په حدیث باندې عمل نه کوي او د سوشل میډیا په یو جعلي حدیث باندې عمل کوي نو هغه مفتی اعظم یې بیا تو راتو کی بني په کمره کې به ناست دي بس کامنټس یې بچې څه یې وي هلکه څه دې ته حاصل کړل یې سم نه. نو ګرانو کتونکو دا پرون یو واقعه راغلې ده زوی لګي شوي دي د څلورم جومات کې پاس شوي دي کور ته راځي او بیا تمانچه رالي او خوشحالي کوي او رسا د امور دي بل طرف ته ویل کېږي چې پلار ورته چې بچي راځه چې لږه خوشحالي خو منځو کنه او خوشحالي په غم کې بدل شو. والد صاحب الاساسان کې ناست نوم هم څه امیر څه کار کوي ټیکهدار سره پرون ته دا ټیم کې کور کې زوی چېرې ته نو درته وي چې مور ته وایم بېچ یاره پاس کېږم به دوی خوشحاله و رزلټ پس تللو بیا راغی دی وایي زه پاس شوم او بس خدای کې کټ کې ناست وم او دې تمانچې پسې ور وړېده کوټې ته ورغله تمانچې را واغېسته او د هغې په بس هماغه ته وایي مه کوه لکه څنګه ورته ما لاس کولو بس نه کارتوس هغه شوی تمانچه خلاص شوی او زوی چې یکدم راغله ورته د خوشحالي خو بیا کړې وه چې بس نه پاس شم ورته وایي زه پاس شوم او دغه کوم بیا راغی کوټې ته ناست وایي زه ډز کوم چې ورته ما لاس کولې بس ده بیا دنه بیا دا هغه شوي وه دا نه پکې تیار به ته او د کړو د ماشوم دې تو ته دیم نو ګوره بیا راکړو دا تمانچه هغه شوی وه بیا خلاص شوی وه. دا ماشوم د دې نه زده کړی که نه لکه د کور کې چې کوم سړی نسوار کوي نو زوی هم نسوار کوي چې سګرټ څکي نو زوی هم سګرټ څکي دا ګرانو کتونکو دا وری ښه همدې پلار به بېچېرته لټ والي صفا کړی به دا به هغه به واده چېرې زده کړی وي یا به دې موبایلو کې نن سبا دا پبجي صفا کړی نه ټچ موبایل استعمالي ساده موبایل دا کومه خبره چې کوي چې یاره پلار ورته وایي چې راواله دې تمانچه چې یو څو ډزې نه دا نه او دا نه کړی ورته چې ورته تمانچه راوتلی مور به دغه ټایم څونه خوشحاله وه دا په خوشحالۍ کې وه بس هغه دې رانه ورته وایي زه پاس شوم خوشحاله وه واده تماشې داسې ما دې مه کړه که څنګه را کوزېدم ورپسې به څنګه بیا ورته خلاص شوي بچي دې څو دي
دا د رشته داره به دا کور باندې او دم د روخي روخي څنګه یار روخي هم دې څه دی سیم کې ولې ده پاس شوې پوزیشن د سیم او کوم سکول کې سرکاري کې ها پر سرکاري سکول کې لکه ګرانو کتونکو یو غلطي خو شوله دا ماشوم به غټېږي تربیت خبر هم ده دی کې هغه استاد هم ګرام دی سوال نه پیدا کېږي چې هغه زه ګرام ونه ګڼم چې په کوم سکول کې دې سبق وایي چې په دغه کلاس کې څه ښودلی کېږي کوم ځای نه خبره راشي په دې کې دغه پلار هم ګرم دی چې دی ناست دی د تمانچه راځي خو په دې کې معاشرې ته ډېر غټ سوال او تربیت پروت دی چې موږ د خپلو وسلو هم خیال وساتو د خپلو بچو هم خیال وساتو د بچو جیبونه هم لټو خو ماشوموالی دی خو غټ دی په هغه نظر هم ساتو او بچو سره دوستي جوړه کړو الله پاک دې په دوی دا صدمه کمه کړي دا اتفاقي ده دا دوی څه د قصده نه ده کړې خو چې تندر راپروزي نو هغې ټیم نه معلوم زلزله چې راځي پرون تاسو کته په کیسه خوانې شان ځای کې داسې ګلۍ شوې ده داسې ګلۍ چې داسې په مریو ګلدیاتو کې نه شوي الله نظام دی بس په دې کور باندې دا ورځې دا د غم وي او بس دې بچي له د لاسه ورکړو که نه دته څه ووایي او دغه والد صاحب هم د موږ سره یو ډېر تکړه مشر ناست دی واقعیت په کوم نظر ګوري څه به وایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم زه جی په مختلفو سکولونو کې او په ادارو کې مشر اکثر پاتې شوی او انشاءالله الحمدلله په وجبو ما له خدای په قبول راکړی خو نن سبا حالات داسې دي که غارب دي که عجم دي چې ټول د دې موبایل د لاسه تبعیدو جوړه کړه دا عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاک اپنے فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری اور دا کیگی تنگ پر تقدیر دا مسئلہ پر تر دبی و مسئلہ پیش کما کہ حضرت حسن دے تنہو تو چانو ہوئی چھ خدر ولد ہر ورکی خدا سے حسین رضی تنہو تو خدا نو ہوئی یدید چتر حسین رضی خون سر پریکا تاریخ گواہ دے بس سوگ رضی درے لکا کالا اوشو دا اما دې له مطابق چې دا خلک زیو راځي څوک زیو څوک راځي نو دا وایم چې وروره موږ له خپل ګناهونه او کوتاهۍ په خپله سزا راکړي تعلیم دا شی نه دی علم القرآن او علم القرآن لږ ووایه او عمل پرې وکړئ چې ستاسو 24 پېښې تسبیح په لاس کې الله داسې نه کوي ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم خدای د هغه چا حالت نه بدلوي چې سړی خپل حالت په خپله نه بدلوي نور به سو یم خو زمانه خرابه ده زمانه نه خرابه زمانه خرابه ده علب خان صاحب هم ستړی که داسې نور صحابیان صاحبان همې طبق بربق ځای په ځای یوسف خان صاحب هم دی لګیا دي خو زمانه خرابه ده زمانه خرابه ده خو د خوشحالۍ کور و په مینه وه په مینه وسو پښمنۍ وشو سهار دې سکول ته لاړ سکول ته لاړ او بیا راغلم درته وي چې نن مې رزلټ دی په انتظار وي چې زوی مې نتیجه راوړي ښه پې م ځان سره وړو څه پوه نه څه شغله ښه بچي زه پاس شوم یا ته پاس شوې بیبي پاس شو یکدم بس زړه دنیا روانه شو خوشحالي هغه بدلاړ کوم بدله هسپتال ته لاړې بیا دې هسپتال کې خو لا صاحب پکې وه پېښور ته هم پکې ورسېدی که او پېښور ته ورسېدو په لاره کې واپس هم بیا واپس مې موږ سره تکړه کرایم رپورټر واجب افریدي صاحب موجود دی دې واقعیت ته په کوم نظر ګوري او دې کې د پولیس څه پیشرفت کېدی شي څه به وایي بالکل څنګه چې دوی والد صاحب خبرې وکړې زمونږ استاد هم داسې دی ټیچر هم پاتې دی او ډېر قابل سړی دی هغوی هم په دې باندې دا خبرې وکړې نو الف خانه زمونږ صحافیانو وروڼو زیاتره زمونږ زیات پروګرامونه هم په دې هوایي فایرنګ باندې کېږي
دې کې چې څنګه تاسو وویل دې کې زمونږ د ټیچرانو زمونږ د علما چې کوم دي دا د جمعې خطبې کېږي په دې کې دوی له پکار دي چې دوی دا ویناګانې دا اویرنس چې دی په دې خلکو کې پیدا کړي او دې ماشومانو ته زه بار دا وایم چې دې دا واړه چې ګوره تاسو چې هر څه کوئ نو دا واړه تاسو نه زده کړه کوي په دې وخت کې که تاسو ټوپک تماچه رالی تاسو صفا کوئ تاسو پرې لټ وهئ نو دوی ته دوی ګوري مخکې ورځ کې مو داسې یو واقعه په 400 کې وشوه د هغې نه مخکې په دوابه کې شوې د هغې نه مخکې شب قدر کې د صوبې خو که زه بیا خبرې کوم نو ډېر زیات واقعات شوي دي اوس د دې انویسټیګیشن چې کېدی نو هغه به بیا کېږي خو څنګه چې والد صاحب د دوی ووی نو چې لکه دا ماشوم راغی نو لکه دا تماچه چې ده نو دا پرته وه نو دا پکار دا چې موږ په خپلو کورونو کې دا خپلې اسلحې چې دي نو دا موږ تاله کوو او د هغه محفوظ ځای کې دا پرتې وي لکه دا ماشوم راځي او دا تماچه رالي د عمر دومره دی چې لکه د دا لټ څنګه و او د ده نه دا ډس څنګه وشو دا د تقدیر مسلې دا نه بدلیږي خو موږ له پکار دي چې په خپلو ماشومانو باندې موږ په هر پروګرام کې دا وایو چې چیک اینډ بیلنس ساتئ او دا خپل ماشومان چې دي نو دا تاسو خپل دوستان جوړ کړئ او که تاسو نه دوستان کوئ نو دا به غلط خلک به دوستان کی او ستاسو مخالف به کی او دا نشي تماشې او دا غلط کارونه بیا شروع کړي نو مهرباني وکړئ چې د خپلو اولادو د ښه مستقبل لپاره ښه سوچ وکړئ ښه دې کې چې یو ماشوم راغی بل ماشوم خبره کېږي د پولیس څنګه خبره ده دعوه پکې داسې نو پولیس سره به خبرې کړي تفتیش شوی دا تفتیش داسې خبرې کېږي خو لکه دلته کې موږ د څه کسانو نه واورېدل چې لکه د دوی یو مشر ورور او هغوی راغی او هغوی د خوشحالۍ اندازې وکړې او بیا هغه تماچه کېښود د هغې کې یو کارتوس پاتې شو دې ماشوم راواغېشته او هغه ډزو شو او دا مور یې ولګېده خو دلته اوس پته خو به والد صاحب ته لګي چې آیا داسې دی او که نه دي خو لکه دومره ماشومو زما هم تقریبا 20 کاله شو په صحافت کې او بیا ایز ا کرایم رپورټر صرف تاڼو تحصیل راپورټینګ زه کومه نو دا د دې ماشوم د وس کار نه دی لټ وهل چې کوم دي نو دا خو ماته نه ښکاري چې دا به د لټ والي وي او دی به کارتوس به د ورقې جوړې وي اوس د تفتیش نه پته لګي چې لکه اصلي حقایق چې کوم دي نو هغه په څه باندې راځي به په مثل پولیس باندې په دې کې نور تفتیش کېږي خو زه بیا هم دا وایم چې لکه په دې کې زمونږ والدین چې کوم دي نو دا په دې کې ګرم وي چې لکه خپلې اسلحې چې کوم دي نو دا اول خو په کور کې اړو په کار نه ده خو زمونږ دا ضلع او زمونږ دا علاقه او زمونږ دا ځای نه داسې دي چې لکه د غلغدو یره وي د چا دښمنۍ وي نورې مسلې وي نو په کور کې خامخا خلک تماچا ټوپک او دا ساتي نو که هغه ساتي هم نو مهرباني ده وکړئ چې هغه داسې ځای کې ساتئ چې لکه د ماشومانو رصد وطني وي صحیح ښه ګرانو کتونکو دا هم د چې تمانچه دوی د چا نه روړې ده غواړي خپله تمانچه هم نشته ها دې د چا نه روړې ده په کاش کې ځوړنده وه بس راغستې شوې ده څنګه شوې وه کور کې صفاکۍ داسې ناست دي کور والا ته لګېدلې ده سړی په خپله لګېدلې دی ماشوم لګېدلې دا واقعیات ډېرې عام دي دا خبره نشته دی خو د دې واقعه نه مونږ لکه زمونږ مثال خو د ړندوم دی د کڼوم دی دلته مونځ وکړو هلته کې ردې بدې وایو دلته مونځ وکړو هلته منافقت کوو دلته مونځ وکړو هلته ملاوټ کوو دلته کې تبلیغ وکړو خلکو ته مړه سو درس ورکړو چې بس مفتي خو زه یم که نه هلته کې چې لاړ شو چې څه دغې تا چېرته د ممبر ده یا چېرته ملا ورېده چې هلته ایسپرو زیات شو دلته سودخواره زیات شو مړه 400 کې راته ووایه د کم ممبر ده دا زمونږ ایمانونه دي دا زمونږ اسلام دی نو مونږ دې ته بس ګورو چې هغه پلار چې کم دی که نه په دې زه په دې وټساپ ګروپونو کې پرونه داسې خبره ده هغه پلار په دوا کې هم نه کیني دومره ټینشن کې دی چې دا اوس څه دا به یاره پلار ورته وي مرزا بچی هله شوه د ده میر نوم دی که نه په مرزا به مشهور یا برسي خو دا ما ګروپ کې اورېده چې ورته ویله بچي شا به تمانچه راوالي چې یو څو ډزې وکړو دا ډېره دغه خبرې خو دا ده چې بس غم راځي نه د هغې ټیم نه معلوم الله دې دوی له صبر ورکړي الله دې موږ کې شعور راولي چونکې موږ د شعور والا خلک یو او شعور چې کوم دی نو موږ سیټ ته کړی دی موږ ناس یو خو اجتماعي سوچ زموږ نشته په انفرادي سوچونو باندې موږ توجه ورکوو نو الله دې موږ کې مسلماني راولي او چې موږ د خپلو ګریوانونو کې سر ښکته کور سړی نو موږ کې ډېر منافقت او درغلي ده بیا به بل ته ګوته نیسو نو داسې موږ خو لکه په د ټیک ټاکو باندې څه ګورو په ټیک ټاکو موږ دغه کنځلې ډېرې ګورو دغه ډمان ډېر ګورو هغه مولیان هم نه ګورو چې کوم مولیان موږ ته په سوشل میډیا باندې ډېر ښه پیغامونه راکوي
نو په داسې خبرو کې موږ دا وایو چې د خپلو کورونو کې ټوپکو تمانچو د دې خیال وساتو د خپلو بچو تربیت وکړي نو الله دې دوی له صبر وکړي دا ډېره غټه صدمه ده چې دا به څنګه ځي دا به ډېر تر مرګه وي دا پلار او دا زوی او الله دې مومن مسلمان ده داسې حالاتو نه وساتي پرون چې کله دا واقعه شوې وه د دې علاقې نه دا زنانه راخطا وي زه په دې لار تلم دغه ځای کې ودرېدم په هغه ټایم کې ما دا غم نشو برداشت کولی نن چې کوم دی مو پردي صاحب دلته کې رالو او نور تفتیش دی ضرور ته هم دا وایم چې څوک هم راځي بس اوس څه شوی کار دی دا مه دغه کوه چې زه میډیا سره خبرې وکړم چا سره خبرې وکړم بالکل به دې نه مه شرم مه دغه کوه نور خلک به ډېر څه نه بچ کړي ولې چې دا غلطۍ یوازې ته نه کې دا زم کوم زما په کور کې هم تمانچه داسې پرته وي زه خو نن په هغه باندې دغه کوم خو داسې زما د کوره لګوره د ده د کور لګوره د بل د کوره لګوره زموږ په ټولو کورونو کې خو به دې راته پکې مخامخ راغی کار وشو دا کار به موږ سره هم کېده زموږ ماشوم هم چې کوم دی نو دا ډز کوو دا موږ ټولو کې شته الله دې خیر وکړي چې موږ